نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم سورة بقرة دریم پارا و سوا سلور پنجوستم آیت مخی آیاتونو کی دا انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پاک بلارہ کی مال خرچ کولو حکم شروع یا پدرمیان کی دا جہاد و دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلائل بیان اس بیان دا انفاق ذکر کی اللہ رب العالمین فرمائی مومنان تاسو خپل مال دا خرچ کړئ د نیکۍ په ځای کې خپل مال ولګوئ وړاندې د هغې ورځې نه چې هغه ورځ د قیامت ده چې په هغې کې تجارت هم نشي کولی په هغې کې دوستان هم نشي کولی او په هغې کې شفاعت هم نشي کولی د مال ګټلو درې صورتونه یو دا چې انسان تجارت وکړي او مال وګټي دویم دا چې کوم ملګري او دوست ولا فري ورکړي او دریم دا چې څوک یې سفارش ورکړي او د چا نه ورته واخلي داسې ورځ د قیامت دا چې په هغې کې څوک چاته دا څیزونه نشي ورکړي او بیا شفاعت چې په دې ځای کې کوم ذکر دي چې په دغه ورځ باندې شفاعت نشته چې هغه د قیامت ورځ ده د شفاعت نه مراد شفاعت د کفارو دپاره ځکه په احادیثو صحیحه او په ګڼو دلایلو کې دا مسله ذکر ده چې په قیامت کې به شفاعت د مؤمنانو دپاره وي شهیدان به شفاعت کوي حافظان قاریان به شفاعت کوي عالمان به شفاعت کوي انبیاء کرام علیهم السلام به شفاعت کوي دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی عقیده ده البته د کافرانو لپاره شفاعت نشته ځکه چې حالت د کفر کې انسان مړ شو هغه لپاره شفاعت کوي په قیامت کې به د لا علمۍ په طور باندې هم شفاعت کېږي لیکن هغه به مسترد شي قیامت کې به فرشتي څه کسان رانیسي نبي علیہ السلام به فرمایي دا خو زما امتیان دي دی جنت ته بوځي جهنم ته مه بوځي نبي علیہ السلام به شفاعت کوي فرشتي به ورته ووایي چې دا خو ستا امتیان دي لیکن تا نه بعد دی په دین کې د ځانه مسلې پیدا کړې ستا نه بعد دی ګمراه شوي د دوی دپاره ستا شفاعت اوس نشته کله پورې چې نبي علیه السلام ته علم نه وي نو شفاعت به یې کوي خو چې کله ورته فرشتې ووایي چې ستا نه بعد نو دوی ډېر بد کارونه کړي وو لهذا ستا دا شفاعت د دوی دپاره نشته نو بیا به د هغې نه شفاعت مسترد شي او د دې دلیل چې شفاعت د کافرانو لپاره نشته په دې آیت کریمه کې دا دی چې والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان نو شفاعت د کافر لپاره نشته مؤمن لپاره به شفاعت وي دا د اهل سنت والجماعه اتفاقي عقیده نن سبا ډول چې کوم دا ملحدین او د دین دشمن طبقه ده هغې د قیامت په ورځ دا شفاعت نه مني مخکنو ډلو کې به معتزله نه منو او په نن سبا ډلو کې دا کم خلک چې وایي چې بس صرف قرآن منو بل څه به نه مني احادیث مبارکه د نبي علیه السلام ټول په ټوله نه مني منکرین احادیث تغویب د قیامت د ورځې د نبي علیه السلام او د نیکانو دا شفاعت نه مني دا منکرین د شفاعت دي دا گمراه
خلق وي د مسلمان د پاره شفاعت شتا کافر د پاره نشته پدې مې کلمه کې د الله پاک د وحدانیت یو دعوه ذکر دا چې الله یو دی هیڅ قسم شریک نه او بیا د هغې لپاره تقریبا ودلایل بیان دي د الله پاک د یووالي الله یو دی هیڅ قسم شریک نه الله یو دی نو رد راغی په هغې خلکو چې هغوی وایي د سره خدای شته نه الله وایي چې نه یو هغې غلطه وایي الله شته دا نظام الله چلوي او کوم خلک چې وایي چې خدایان یو نه بلکې ډېر دي نو د هغې رد هم دی چې بل ډېر نه دي صرف یو او بیا د هغې د یووالي دلایل یو دا چې الله همیشه دائمي ژوند دی او دائمي ژوند دا د الله نه علاوه هیڅ چاته حاصل نه دي د پیغمبر نه ولي او نه فرشتو ځکه دې به مړه کېږي کله کله به وي او کله به ني همیشه ژوند صرف د الله دی دویم د الله د یووالي دلیل قیوم قایمونکي د تمام نظام دا صرف الله دی بل څوک دا نظام قایمولی نشي او په خپل باندې هم قائم بالذات ته هیڅ چاته محتاج نه دی دریم دغه الله جل شانه باندې حوادث او عوارض د دنیا نه راځي خوفونه پې نه راځي کوم ذات چې حادث وي مخلوق وي هغه باندې محتاجي راځي الله پاک باندې محتاجي نه راځي او څلورم د ځمکې د اسمانونو دا څومره چې سدي د دې ټولو بادشاه صرف الله دا ټول صرف الله چې ځمکه دا اسمانونه دي او د دې په درمیان کې چې دا څومره سدي دا صرف الله چلوي شپه شي ورځ شي ور شي سپوږمۍ شي مړه کول شي ژوندي کول شي جوړول شي ناجوړه کول شي او دا څومره چې سدي موږ ته ښکاري او که نه ښکاري دا څوک صرف یو الله پاک دی دا د هغه د یووالي نښه ده او پنځم د قیامت په ورځ د الله د اجازت نه علاوه هیڅ څوک شفاعت نشي کولی تر دې چې نیکان د چا شفاعت نشي کولی چې الله اجازت نه کوي چې کله اجازت وکړي بیا به شفاعت وشي او شپږم د موجوده او د راروان او د تېر شوي د دې ټولو حالاتو علم دا یو الله ته په دې صفت کې د الله سره څوک ملګري نشته مخکې څو اوس څه دي بیا به څه دي موجوده زمانه کې څه دي راروانه کې به څه دي موجوده خلک څنګه دي راروان به څنګه دي د دې ټول علم دا یو الله پاک ته دې کې بل څوک شریک نشته دا د یوازې الله صفت بل څه داسې علم نشته او بل د دې تمام سيزونو احاطه په خپل علم سره صرف یو الله پاک کړی قدرت د الله جل جلاله نه علاوه هیڅ چاته حاصل نه او دوم د الله جل شانه قدرت چې هغې نه مراد یا کرسي ده یا عین کرسي د الله پاک دا د اسمانونو او د ځمکو نه غټه ده حدیث مبارک کې راځي د الله جل شانه کرسي دا دومره لویه ده لکه یو ګلو میدان وي او په هغې کې یوه کړه پرته وي یوه کړه دا ټوله ځمکه ګلو میدان او د پاسه یوه کړه دومره د کرسۍ په مقابله کې دا ټول اسمانونه او ځمکې دي لکه کړه او بیا عرش د الله جل شانه دومره لوی چې دا کرسي او دا ځمکه اسمانونه دا ټول په شان د یوې کړۍ او دا ځمکه اسمانونه داسې لکه کړه او د الله پاک عرش لکه ګلو میدان اوس د دې پراخي څومره ده دا د الله پاک نه علاوه هیڅ چاته معلومه نه ده او بل صفت د الله پاک د یووالي چې الله پاک دا دنیا دا تمام نظام محفوظ ساتي په دې الله ستړي کېږي نه یعنې دا په الله باندې بوج نه دي ځمکه اسمان قائم ساتل په دې باندې الله پاک ته څه بوج نه محسوسېږي
دا الله جل شانه د یو والد لای دی آیت تویل شي آیت الکرسی ډیر فضایل ذکر دي په قران کریم کې آیاتونو کې افضل آیت دا آیت کریمه آیت الکرسی د فضایل په لحاظ سره او د دلایل په لحاظ سره د دین افضل آیت په قران کریم کې نشته. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنان انفقوا تاسو خرج کی مما بعد دا غمالنا رزقناکم چې من درکړي دي تاسو ته من قبل ان یأتی یوم وړاندې دراتو دا ورځنا لا بیع فیه چې نوی تجارت هغې کې ولا خلة او نه دوستانه ولا شفاعة او نه شفاعت والکافرون هم الظالمون او کافران چې دوی به ظالمان دي. الله لا اله الا هو الله پاک ذات کی نشته بل معبود عبادت حق سوا الله الحي همیشه ژوندی دی القيوم د تمام نظام قائمون کی لا تأخذه سنة دراز پد باندې ټوټي د خوب ولا نوم او نغرق خوب له ما فی السماوات الله په قدرت هغه تمام څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او چې په ځمکو کې دي. من ذا الذي سوچتا غزا يشفع شفاعت کو کہ عند فنز الله الا باذن مگر اجازت الله الله دی اجازت بغیر څوک نشته. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم الله پاک علم دلا وسج الذي خلق سرد وسج رستو بکیږي ولا يحيطون بشيء من علمه او دا خلق احاطه نشکول په هیڅ ظلم علم د الله پاک الا بما شاء مگر الله پاک ور چاته علم ورکی وسع کرسیه السماوات والارض او فراغدا کرسی دا الله پاک د اسمانونو د زمکو نه ولا يؤوده حفظهما او نستل کې الله پاک لراست حفاظت د اسمانونو د زمکو هو العلی العظیم او دا الله پاک چت او